چې کله پر محمد رسول الله باندې په اول واري د وحي په شروع کې جبرائیل علیه الصلاة والسلام ورته راځي، ورته فرمایي چې اقرأ باسم ربک الذي خلق. جبرائیل ورته وایي چې اقرأ ووایه. د دې صورت د نازلېدو وجه هم دا ده چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کم شک و شبه سوله چې محمد رسول الله به ویل چې ما انا بقاري، زه خو ویونکی نه یم، زه خو یو امي انسان یم، ما تر اوسه پورې شی ویلی نه دی، زه خط نسم ویلی. الله جل جلاله اول واري دغه صورت را نازلوي. د دې په دغه صورت باندې د دې صورت په د ابتدایي د شروع په آیاتو باندې د محمد رسول الله هغه سوال، هغه شک او شبهه ور ختموي. محمد رسول الله خو په جواب کې جبرائیل ته دا وایي چې ما انا بقاري، زه لوستونکی نه یم، زه ویونکی نه یم، زه دا خط نسم ویلی. لیکن الله تعالی څه ورته فرمایي؟ اقرأ باسم ربک الذي خلق. ته زما په نامه باندې شروع وکړه. که څه هم ته قاري نه یې، ته ویونکی نه یې، ته خط نسې ویلی، ته خط نسې لیکلی، لیکن زما په نامه باندې شروع وکړه، تا ته به هر څه اسانه سي. ځکه الله تعالی اول واري دا صورت را نازل کو. اقرأ ووایه باسم ربک، په نامه د رب باندې شروع وکړه. الذي خلق، چې هغه ټول کائنات پیدا کړي دي. خلق الانسان من علق، او په کائناتو کې بالخصوص انسان پیدا کړی دی د وینې له ټوټې څخه. اقرأ وربک الاکرم، ته د خپل رب چې هغه عزتمن ذات دی د هغه په نامه باندې شروع وکړه. الذي علم بالقلم، چې هغه و انسان ته تعلیم په قلم باندې ورکړی ده. او علم الانسان ما لم يعلم، او انسان ته د هغه شی علم ورکړی دی چې په هغه باندې دی تر اوسه خبر نه و. په دې کې د محمد رسول الله و تعلیم ته اشاره ده. نو تعلیم دوه قسمه دی. یو قسم هغه تعلیم دی چې انسان له استاد څخه زده کړي، انسان له کتاب څخه زده کړي، انسان په قلم او کتابچه کې زده کړي. لیکن دویم قسم بیا هغه تعلیم دی چې الله فرمایي علم الانسان ما لم يعلم، ما انسان ته د هغه شی علم ورکو چې په هغه باندې دی خبر نه و. نو په دغه صورت په شروع کې چې کوم آیاتونه د وحي په اول سر کې را نازل سوي دي، د محمد رسول الله هغه شک او شبهه ور ختمه کړې ده. او الله تعالی په قرآن کریم کې دا اعلان کوي وعلمک ما لم تکن تعلم. ای محمد، ما تا ته د هغه شی علم درکو چې په هغه باندې ته نه وې خبر. وکان فضل الله علیک عظیما، دا د الله تعالی پر تا باندې یو عظیم فضل.